السلام علیکم. زه یم انیس خان او نن د ستمبر 26 تاریخ عمران خان کوم چې د تحریک انصاف چیرمن دی هغه اعلان کړی په پېښور کې د 27 تاریخ د غټې جلسې او د ټول پاکستان عوامو ته ویلي چې دلته په ګڼ شمېر کې شرکت وکړي. د دې جلسې اهمیت په درې څلور وجو باندې ډېر سیوا دی. یو خدا ده چې په خیبر پښتونخوا کې یو امن و امان ډېر خراب صورتحال دی، دهشتګردي ده، اپریشن شروع دی او په اپریشن کې د عام سیویلین ډېر زیات نقصانات کیږي. نو د دغې دپاره د امن کوششونو له پکار ده چې خلک راپاسي او په دې جلسه کې شرکت وکړي او د دهشتګردۍ خلاف دا مهم کامیاب کړي. دویمه وجه دا ده چې په ملک یو فرسوده نظام قابض دی چې کم عدلیه کنټرول کړې ده او اوس خو د های کورټ ججان هم وایي چې زموږ سره هیڅ نشته او سیکټر کمانډر چې کم فیصلې کوي هغه به منې کړي، بیا به ستا خلاف کاروایی نه کوي. دا جسټس جهانګیري په خپل خطاب کې ویلي دي. نو یو داسې فرسوده نظام دی چې عدلیه مکمل کنټرول ده او په دغې وجه باندې د عوامو هر حق ختم شوی دی. بل صورتحال دا دی چې په دې خطه کې د نااهله حکومتونو د غلطو پالیسیانو د لاسه یو بیا د یو نوې جنگ شروعات کیږي، ځکه چې وزیر دفاع ویلي چې افغانستان زموږ دشمن دی. افغانستان چرې زموږ دشمن نه و، دا یو پښتانه دي، خو د دوی مقاصد دا دي چې بګرام ایربیس امریکې ته بیا پکار دی او د دغې وجې نه د بګرام ایربیس اغستو دپاره دوی خپل خدمات پیش کوي چې موږ د ډالرو دپاره په کرایه هر وخت دستیاب یو. نو د دې خلاف هم عوامو کې شعور پکار دی چې نور بل یو جنگ ته پښتانه نه دي تیار. بل یو صورتحال دا دی چې په خطه کې یو نوی ډیولپمنټ کیږي او هغه دا دی د ابراهیم اکارډ. ابراهیم اکارډ دې ته وایي چې عرب ملکونه اسرائیل تسلیم کړي او پاکستان هم په دې کې شامل شي. پاکستان او د عربو معاهده چې کوم ده شمشاد احمد خان سیکرټري خارجه وایي سابقه چې دا د دغې حصه ده. نو د دې ټولو خبرو دپاره راپاسېدل پکار دي، په ګڼ تعداد کې په دې جلسه کې شرکت کول پکار دي. عوام له خوده پکار دي چې عوام اوده نه دي، په دې ټولو معاملات پوه دي او څو پورې چې د خپل حق دپاره نه پاسېدلې نو حکمرانان به دغه ظلم جاري ساتي. دا فرسوده نظام ختمولو دپاره ضروري ده چې په دې جلسه کې شرکت وکړي، خپل حاضري ولګوي او د عمران خان په आवाज باندې لبیک ووایي. امید لرم چې تاسو به سبا په دې جلسه کې ضرور شرکت کوئ، شرکت وکړئ، دا ویډیو شیر کړئ چې هر سړي ته دا आवाज ورسي. مننه.